ګرانو کتونکو بعضې احساسات د ولس سره شریکول ډېر ګران دي. د ماښام بانګ نه وروسته یوه مور راځي چې 8 بچي مې دي، نهرې پې تېرېږي، غرمه هم ډوډۍ نه ده خوړلې، دومره سبني چې ماښام یې بچو له پاخه کړو. هغه زنانه زما په څنګ کې ولاړه ده. الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس نه زیات څو خالي لاس د دې ځای نه لا الحمدلله نه دي پرېښودی. دغه زنانه به هم خپل لږ څه احساسات دغه کوي. غرمه هم نه ده خوړلې، نه ستا سترګو کې دا اوښکې الوی کوي. بس سختي ده او ګراني ده. نو ګراني ده او ماشومان ګڼ دي، سړی نشته، نارینه نشته، روغتیا لا پاته دي. اووم کال شو. نن غرمه تاسو څه نه دي خوړلي؟ نه ماشومان هم غرمه هم نه راتېره کړه، اوس له هم دغسې به وي. چې استاد ته وړه راکړي دا به یوسو، نو الله پاک به رحم وکړي. بچي څه هم نه دي خوړلي؟ رښتیا وې؟ ستاسو ګټه وټه نو څه ده؟ زمونږ ګټه وټه نشته، ماشومان دي، مشرۍ جنکۍ دي که نه، او پلار یې روغ دی، واړه چې کوم دی نو هلکان دي، او هلکان واړه واړه دي. کتونکو دا هغه زنانه ده چې دې خاوند روغ دی 7 کاله وشو. لکه په دې ټیم باندې د هغه سړېرو ګلابات نه راتګ ډېره ګرانه ده. د کوره 6 نارینه دي، 6 واړه روغ دي، او دا ټول بال بچه داره دي، او زنانه دي. نو ښځې څه کولی شي؟ چا سره مزدوري نشي کولی، سوال چا نه نشو کولی. یو بچي هم ورته معذوره دی، هغه هم بیمار دی. بچي هم دغه شان مزدوران بیماره، خفګانه. کتونکو بعضې خبرې به زه هم نشم بیانولی، خو لکه د یو کور سړی نه وي، نارینه نه وي، د ګټې وټې نه وي. نن سبا یو سړی خپل کور ساتي، د بل کور ساتي، د دې 8 بچي دي. دا 7 کاله الحمدلله الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د کلونو راسې د دې سره مدد کوي. د ډېر وخت نه د ډېر وخت نه د کلونو راسې کوي. خو لکه په دې ټیم باندې چې راځي دا ډېره ناوخته ده. لکه زنانه انتخابي قدم اوچتولو ته هغه مجبوره دي. سار مور روزي برقه په سر کې خپلو بچو له خیر غواړي، خپلو بچو له. دلته کې بیا په دې معاشره کې رنګ خلک هم دي، روزي چې ماته به څه میلاو شي. بلکې ډېرو خلکو ته په پیسو نه میلاویږي، او چې پیسې نه وي نو بغیر پیسو خو لا ډېره ګرانه ده. نو لکه ستا را سودا چې موږ یوسو، نو دا 3 میاشتې لکه موږ ستا را سودا یوسو، دا غوټ کال ته موږ ورسو، خپله ګزاره به سره کوو، خو ښکلې راته سودا میلاویږي. د هغې د وجې لکه زموږ کال ته ورسي، روژه هم ښکلې ورسي، روژه هم ښکلې ورسي. ګرانو کتونکو خو روژه دا خاندان را سره څوک سپانسر کوي، او روژې له دغه شي چې دا اړو د سره ونه خوځي، دا د وړو بوری ده چې دا د سره ونه خوځي، او بس صرف خپل مونځ او دس وکړي او خوشحالي وکړي. الله به خیر کړي. روژه کې به هم کوو، صحیح ده، او دوا الله هم عزت وکړه، الله هم خوشحاله کړه. بچیانو خو غوښتي نه شو، بس دلته راشو. نو مننه ګرانو کتونکو. الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د بېوسه بېسرې خلکو سره کومک او مرسته کوي. دا یوه ماشومه چې راغلې ده، مور سره به راتلله، خو مور یې خدمت پسې بل خوا تلې ده، او په دې ګرانۍ کې ژوند ډېر ګران دی. پلار یې چونکې نشې کړي دي او کوي نو هغه بس په ځای باندې وي. نو دلته راغلې ده الحمدلله الف خان شرپو ویلفیر فاونډیشن په دغه ګرانۍ کې تېنه څو خالي لاس نه ځي، څه نه څه دې ځای نه وړي. ستاسو وروڼه خویندې دي؟ 3 وروڼه دي او 2 خویندې. او پلار دی؟ پلار مې نشې کړي دي او اوس کارونه نشي کولی، او مور مې بس در په در ګرځي چې هلته خدمت کوي. د څومره وخت نه دلته راځئ؟ دلته ډېر وخت شو. دې ځای سره م څه ګزاره کېږي؟ ژوند کې م څه بدلون راغلی؟ او ډېره ګزاره م ورسه کېږي. اوس د مور خدمت له تلې وه، دا سره څوک راغلي دي؟ دا مې راڅه ګاونډۍ راغلې ده. چې هلته کې ځو چې څه یوسو؟ هر څه را کاتم شوي چې لاړ شو چې سره وړو. او مور دې اوس خدمت کوي؟ خدمت کوي. بیمار شوې وه راله، 8 ورځې یې دلته تېرې کړې، نن بیا لاړه، نن هم بیماره وه خو لاړه، خدمت له لاړه. دا کپړې تا ځان لو کتلې په دې کې؟ ښه.
او دا چپلرې چا له راواغستې دا مې روله دا دې رورله ها دا به ځان سره چڼه والې که نه صحیح ده او دا ګرانو کتونکو په دې وخت کې دا اوړو بوری چې کومه ده زه دې له ورکومه نو د الله پاک زه شکر وباسم ولې چې په دې ګرانه ګرانۍ کې یو سړی ځان وساتي او خو بل وساتي بیا لبخان شیرپور ویلفیر فاونډیشن سره چې د کومو خلکو کومک او مرسته روانه ده دا د هغوی تعاون دی چې دې خلکو ته میلاویږي انشاءالله دا سلسله به مخ په وړاندې بوځو.